السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ عزتمن په ثوابۍ کې وفا خواجه ساره ډېره د سخته بېدردۍ سره کتل شوه اخر ولې مینوال دې اخر داسې څه کارونه کول چې دې پسې کسان شاته ولګېدل او بېدردۍ سره یې ووژله راځئ مینوال ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم ما سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي دې معلومات نه مخکې اړول زه تاسو ته د یادګي نه وکم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل ته سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ د هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي عزتمنو خواجه ساره قصه د تعارف محتاج نه دی هر یو کس یې عزتمن د هر سړي په خوشحالۍ کې د ځان شاملوي او د هر سړي په خوشحالۍ کې په مخونو باندې خنداګانې راوړي مینوال خواجه ساره چې په ثوابي اوسیدونکو چې وفا باندې مشهور او عزتمنو دی دغه شانتې په واده په پروګرام کې د چا سره یارانه سازه کړه بیا عزتمنو دوی خو دغه عادت دی هر ځای کې چا سره یارانې سازي کړي نو هغسې نه چې راشي نو بیا هغه کسان د دماغو نه وځي چې دا یعنې څوک دی او څوک نه دی ځکه عزتمنو چې دوی د څو پیسو لپاره خلکو سره دغه شانتې ګپ شپ ولګوي او د خلکو زړه خوشحاله کړي بیا چې ترنه واپس راشي نو هغه کمکل کسان دوی باندې مین شي دوی له خپل زړه ورکړي بیا دوی ورسره بیا ګپ شپ نه لګوي او نه له خپل د موبایل نمبر ورکوي نو بیا هغه ظالمان ولګي دغه خواجه ساره په دغه طریقه باندې بیا بېدردۍ سره ووژني مینوال اوس نن سبا دغه خواجه ساره چې دی نو نن ناست دی د دغه د وفا خواجه ساره ملګري ناست دي او د انصاف په تمه باندې ناست دي چې موږ ته به انصاف میلو شي او دغه قاتل به ګرفتار شي او دغه قاتل ته به سزا ورکړل شي مینوال زموږ د دې ویډیو مقصد همدا ده چې دا بې زبانه خلک دي او بې ضرره خلک دي دوی ته هېڅ هم مه وایئ دا چاته هېڅ هم نه وایي چارې چا وچلوي نو الله به د دوی د پوست نه کوي زموږ د عزتمن ته نن ورځې معلومات د دې پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل ته سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي